پیغمبر علیه الصلاة والسلام د نبوت نه وروسته 14 کاله مکه مکرمه کې د دین په خدمت کې تېر شوي دي، خو دغه 14 کالو کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام صرف د ایمان خبره کړې ده، د اسلام خبره یې کړې ده، د احکاماتو تشریعیاتو عباداتو خبره پیغمبر علیه السلام نه ده. ابتداءً لومبي حکم چې د احکاماتو نازل شوي دي، نو الله رب العزت لومبي لمونځ فرض کړ. بیا الله جل شانه زکات فرض کړ، او زکات پسې وروسته الله جل شانه بیا روژه فرض کړ. ابتداء د روژې دا د آدم علیه السلام والا تر پیغمبر علیه السلام څومره چې پیغمبران تېر شوي دي، د هغوی په امتونو باندې په څه ناخښه شوي دي، الله جل جلاله دا روژه فرض کړې ده. آدم علیه السلام روژې نیولې 13، 14، 15 اسلامي د یهودانو والا خلکو په مذهب کې روژې نیول ثابت دي. یهود او نصارا هغوی روژې نیولې دي، بتمت والا هندومت والا د هغوی هم روژه بند به د هغوی څه شکل کې د روژې آثار جاري دي. دي آیات کې الله جل شانه فرمایي: یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے مؤمنانو تاسو باندې روژه فرض کړل شوې ده، کما کتب علی الذین من قبلکم، لکه څنګه چې ستاسو نه مخکې خلکو باندې روژه فرض کړل شوې ده. دې کې الله جل شانه د مسلمانانو باندې دا کوم بود چې د رمضان د وجې نه راځي، د هغې سپکوالي الله جل شانه کړی دی. کله چې یو عبادت ځان کوي، یو کار ځان کوي، هغه ګران وي، مشکل وي، او کله چې هغه کار کې انسان سره یو کس شریک شي، دوه کسان شریک شي، ډېر خلک شریک شي، هغه اسان وي. لکه یو انسان چې کوي که نه وي نو دا ګران دی، خو چې ده سره یو ملګري ویولی شي نو اسان شي، یا ورسره ډېر ملګري شي نو بیا نور هم اسان شي. دغه شان چې قبر یو انسان که نه وي نو ګران دی، خو چې ورسره نور ملګري یولی شي بیا اسان وي. نو دې آیات کې الله جل شانه فرمایي: مؤمنانو تاسو باندې مې روژه فرض کړې ده، څنګه چې ستا نه مخکې قومونو باندې مې فرض کړې ده، نو داسې مې په تاسو هم فرض کړې ده. اگر چې دې کې بعضې علما فرمایي دې نه مراد یهود دي، خو د دې یهودو سره د نورو ماقبل خلکو د رمضان نفي نه کېږي، ټول پکې داخل دي. نو څوک چې روژه نیسي لعلکم تتقون، الله جل شانه وایي بیا تقوا نه لري. روژې کې د انسان دا نفس دا کنټرول شي، خواهشات کم شي. کله چې نفس کنټرول شي، خواهشات کم شي، نو د انسان روحاني حالت دا مضبوط شي، غالب شي، قوي شي. نو کله چې روحاني حالت قوي شي، مضبوط شي، نو هغې ته تقوا ویل کېږي. نو الله رب العزت په دې آیات کې د مسلمانانو لپاره یو قسم تسلي کوي چې ګوره دا یو حکم مې ستاسو دپاره د روژې په تاسو باندې مې دا روژه لازم کړه. نو دې سره سره ولې دا په ځان بوج ونه کړی، تاسو نه مخکې قومونو باندې هم دا روژه فرض کړې شوې ده. او بیا ورسره الله جل شانه فرمایي: لعلکم تتقون، دوی چې په دې روژه کې د دې روژې خیال وساتئ، ځکه پیغمبر علیه السلام فرمایي چې دا روژه د ګناهونو نه ډال دی، تر څو پورې چې ته ونه شلې. دا روژه د ګناهونو نه هم ډال دی، او دا روژه د دنیا د مصیبتونو، تکلیفونو، مشقتونو نه هم ډال دی. نو ته چې په دې کې ځان د ګناه نه بچ کړي، چغلخورۍ نه بچ کړي، د غیبت نه بچ کړي، د فضول خبرو نه ځان وساتي. نو دا
ستا دپاره د تقوا سبب او ذریعه وګرځي. او صوم لیکي څه ته؟ د صوم لغوي معنی ده ځان بد ساتل، ځان منع کول د یو څیز نه، ځان ساتل د یو څیز نه، ځان روکول د یو څیز نه. او په اصطلاح کې رمضان او روژه کې لیکي د خوراک څښاک او د مباشرت نه اجتناب کول، د خوراک څښاک او د خپلې بیبي سره د خبرو اترو ګپ شپ نه ځان بد ساتل. د خبرو اترو نه خاص هغه خبرې لري چې د ښځې خاوند په منځ کې کوم وي، د هغې نه پرهیز کول، د خوراک څښاک نه پرهیز کول. خو د دې ابتدا به نیت هم پکې شرط چې نیت هم پکې وي، او د طلوع صادق نواله تر طلوع آفتاب پورې دا قیم دا دې موده ده. تقریبا 4 بجې اذان کېږي نن سبا دین داخلېږي، د 4 بجو نواله ماښام د شپې داخلېږي، تقریبا 6 بجې 7 بجې څومره 7 بجې چې نو داخلېږي د ماښام. نو دې کې خوراک څښاک او د خپلې بیبي نه ځان بد ساتل په نیت د روژې سره دا چې دی په اصطلاحي روژه کې دا د صوم معنی په اصطلاح. او په قرآن کې الله جل شانه فرمایي څنګه بیبي مریم چې کله ځان له شو د الله په حکم باندې قوم ورته راغی خبرې ورسره کولې، نو هغې ته الله جل شانه الهام کړو، القی ورته کړې وه، نو هغې ورته ویلي اني نذرت للرحمن صوما، ما د رحمان ذات دپاره نظر منلی دی، منت مې منلی دی، زه خبره چې ځان ته خبرو نه بد ساتل هغې خبرې نه کولې، نو هغې ته یې موږ ویلي صوم لپاره ورته ویلي شوي. نو د خوراک څښاک او د خپلې بیبي نه ځان بد ساتل دا رمضان مبارک دا کومه روژه چې ده دې ته به روژه ویل کېږي. که نیت دې پکې و نو بیا به ستا دا روژه وشي، او که نیت پکې نه و نو بیا روژه هم نه کېږي. یو سړی دی هغه د ماخوستن یې ویده شو، پېشمني ټیم کې راپاڅېد، بېهوشه شو، او بیا چې دی نو د ورځ لمونځ تېره شوه او د ماښام لمانځه نه پس هوش کې راغی، ده خوراک څښاک هم نه دی کړی، د ده روژه نه کېږي ځکه چې د نیت نه دی. د خوراک څښاک د هر څه نه خو بچ پاتې شوي دي، خو نیت یې نه دی کړی، نو د ده دا روژه صحیح نه ده. نیت په بسم عدد نویل من شهر رمضان. بعض خلک دې کې دا وایي یاره که یو کس پېشمني وکړو او بیا یې نیت وکړو نو د هغې نه وروسته خوراک څښاک بیا جایز نه دی. دا مسله او دا خبره غلطه ده. په بسم عدد نویل من شهر رمضان کې یو کس وکړي د هغې نه وروسته هم دې خوراک څښاک کولی شي. مکه مکرمه کې پیغمبر علیه السلام د 14 کاله کې صرف یو د لمونځ حکم شوي و، بیا د لمونځ محکموالی مدینه منوره کې شوي. لمونځ چونکې اسان دی نو الله جل شانه مسلمانانو ته لومړی حکم اسان نه ولیکلو. بیا دویم ځل چې دی نو زکات اسان دی نو الله جل شانه دویم حکم د زکات وکړو. دریم کې الله رب العزت بیا د رمضان المبارک دا روژه دا فرض کړه. تدریجا الله جل شانه اهداف ته کتل. 18 میاشتې چې د نبي علیه السلام مدینه منوره کې وشوې نو د قبلې د بدلوالي حکم راغی. لومړی د مسلمانانو قبله بیت المقدس وه، بیا الله جل شانه حرم مبارک وګرځو، بیت الله شریف. دغې پسې بیا الله جل شانه د رمضان المبارک دا روژې فرض کړې. د دې نه وړاندې پیغمبر علیه السلام 14مه 14مه 15مه د اسلامي میاشت دا روژې بیا نیولي، ایام البیض ورته ویل کېږي. دا سپوږمۍ چې په کومو ورځو کې که کوڼې برابر وي دا روژې د پیغمبر علیه السلام نیولي، او دې سره چې کومه روژه پیغمبر علیه السلام باندې فرض وه هغه د عاشورې
روجه وا د لسم محرم روجه دا پیغمبر علیه السلام باندې فرض وګرځېدل. دا آیات چې کله نازل شو يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بدأ محكي فكرنا ختم شو أو رمضان المبارك روجه فرض. رمضان المبارك روجه په هغه کس باندې فرض ده چې کوم کس مقیم وي، مسلمان وي، عاقل بالغ وي او دې د عذر او د بیمارۍ نه مبرا وي نو په دې باندې فرض دي که نارینه وي او په زنانه. اوس که یو ماشوم بالغ نه دی یا یو زنانه بالغه نه ده نو په هغې د روژې فرضیت حکم هغې ته شامل نه دي. اگر خپلو بچو کې دا عادت د ورکوټوالي نه اچول پکار دي. د اوو کالو نه که هلکان دي او که جینکۍ دي هغوی باندې د لمونځ عادت هغوی ته جوړول پکار دي. کله نه کله د روژې په درې څلور د روژې نیول پکار دي چې د لسو کالو دوی برابر شي او بیا روژه نه نیسي او لمونځ نه کوي بیا یې په هغې وهي بیا مخامخا روژې نیسي. نو چې عادت ته پکې د ورکوټوالي نه واچوي نو دا ماشوم چې څومره لویېږي د ده په دین سره محبت برابر وي، نسبت به برابر وي، هغه عبادتونه کول هغه د انسان ته اسان وي که نارینه دی او که زنانه ده. رمضان المبارک د برکتونو ډکه میاشت ده. اولنۍ عشره پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي اوله رحمت، اول لس ورځې د دې رحمت. د دویمې باره کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي د درېمې باره کې ځان نه ارشاد فرمایي هر یوه عشره کې ځان نه عبادتونه نشته. بعضې عبادتونه داسې دي چې هغه رمضان کې مشترک دي، ټولو سره یو شان دي، او بعضې عبادتونه داسې دي اذکار دي، وظایف دي چې هغه په دې عشرو باندې تقسیم دي. لکه چې لومړۍ عشره د رحمت ده، دویمه د مغفرت ده، واوسطه مغفرة واخره عتق من النار، اخرۍ عشره چې د جهنم نه د بندې کېدو ده. نو په دې ټولو درېو عشرو کې فرض لمونځونه هماغه یو شان فرض لمونځونه دي. دې کې تراویح هماغه یو شان کې شل تراویح دي. دې کې هماغه چې دي نو د سهار نه واله ماښامه پورې روژه ده. تراویح کې ختم کول چې دي نو هماغه شان چې دي سنت دي. خو بعضې عبادتونه د وظایف په شکل باندې داسې دي چې هغه د عشرو سره خاص دي. په دې لومړۍ عشره کې لا اله الا الله ویل دا افضل دي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي وکړي قل لا اله الا الله واستغفر الله اسالك الجنه واعوذ بك من النار. نو دا بیا بعضې عالمانو تفسیر کړي چې لا اله الا الله دا په دې اول عشره کې پکار دي. نور مو سره درود شریف سره وایه، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين سره وایه، حسبنا الله ونعم الوکیل سره وایه. هر مانځه په دې کې چې سبحان الله دې چې الحمدلله چوک دې الله اکبر وایه، آیت کرسی وایه. دویمه عشره کې استغفار ډېر پکار دي سره د نورو اذکارو. او درېیمه عشره کې اسألك الجنة واعوذ بك من النار. یا الله دې تا د جنت سوال کوم پناه نیسم په تا باندې د جهنم د اور نه. یا الله د جهنم د اور نه مې وساتې او جنت دې سره نور وظایف هم کول پکار دي. نو رمضان مبارک ډېر د خیر او برکتونو میاشت ده. عایشه بي فرمایي د پیغمبر علیه الصلاة والسلام روایتونه ذکر کړي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام باندې به کله دا میاشت راتله د پیغمبر علیه السلام په مخکې فرمایي چې تاسو باندې یو میاشت را روانه ده، هغه ډېره د برکتونو میاشت ده، د الله جل شانه د رحمتونو میاشت ده. نفل پکې په فرض دي، فرض پکې یو په ویا دي. او د رمضان مبارک د روژو سره کله چې انسان روژې نیسي نو د خولې نه بدبویي خېږي. مسواک کول دا سنت دي. او د روژهدار لپاره د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د شان مبارک دي من خیر خصال الصائم السواک او کما قال علیه الصلاة والسلام.
هغه بهترین د خصلتونو نه د روژهدار لپاره هم مسواک کول دي. مسواک سنت دی هم د سړو لپاره هم د ښځو لپاره. که دا مسواک لوند وي هم جایز دی، که تریخ وي خوند په خوله کې پاتې کېږي هم جایز دی. بعضې خلک وایي چې د سهار نماز پرېده پورې مسواک کول سنت دي په روژه کې او بیا وروسته کول نه دي پکار. دا خبره غلطه ده. د روژه ماتي کې 15 منټه مخکې مسواک کولی شي، اخر مسواک کولی شي. مونږ یې مسله یو پویا دی. نو ګوره په رمضان کې نفل دا په یو پویا دی، یا نفل په فرض دی، فرض یو پویا دی. چې فرض اصل یو پویا دی، مسواک ټول بیا یو پویا دی. دا نو اجر او ثواب الله جل شانه درکړي. سره مسواک ادا کړي، مسواک کوي. خپل کوي او زمانات هم کوي. هغوی ته وایي چې تاسو مسواک کوئ. دا د پیغمبر علیه السلام سنت دی. بیا دې کې اختلاف دی دا د اودس لپاره سنت دی که د لمانځه لپاره سنت دی. زموږ په مسلک باندې په اودس کې سنت دی، د لمانځه لپاره سنت نه دی. د امام شافعي رحمه الله په نسبت باندې لمانځه لپاره سنت دی، اودس کې نه دی. تاسو ورګورئ چې ډېر بندیان حضرات د بار منظور نشي راشي او هغوی د امام شافعي رحمه الله په مسلک باندې دي. هغوی چې لمانځه ته ودرېږي بس مسواک راوالي او بس دي. زموږ دپاره په اودس کې سنت دی او د هغوی دپاره د لمانځه لپاره سنت دی. بیا که یو کس اودس کړی و او مسواک یې شي او د لمانځه ته ودرېږي نو بیا هم دغه طریقه کولی شي مسواک یې مخکې کړي او بیا لمانځه ته ودرېږي. نو ما تاسو ته عرض کوو چې د رمضان المبارک فرضیت دا ده. اتلسمه میاشت کې مدینه منوره کې په 2مه هجره کې فرض شوې او میاشت د شعبان مبارک میاشت وه او د شعبان 10 تاریخ. د دې رمضان نه مخکې چې کومه میاشت وه هغه میاشت کې 10 تاریخ د اسلامي دغې باندې روژه فرض شوې ده او د هجرت 2م کال 18 میاشتې تېرې شوې دي چې الله رب العزت د رمضان مبارک دا روژه دا فرض د الله رب العزت احسانات د انسانانو تر ډېر دي. انسان الله جل شانه اشرف المخلوقات ګرځولی دي، الله عزتمند ګرځولی دي، الله قدردان ګرځولی دي. دا الله چې دا انسان مشرف ګرځولی دي او قدردان یې ګرځولی دي او عزتمند یې ګرځولی دي، دا په دې وجه باندې چې دا انسان خپل خواهشات مغلوب دي، هغې باندې خپکې دي، خپل نفس هغه مغلوب دي، په هغې باندې خپکې دي. دا الله رب العزت تابعداري وکړي، الله ورته روحاني ملکوتي صفات پکې کې ورواچوي، الله جل شانه دې عاشق مخلوقات ته راجع ورسوي. نو رمضان المبارک د روژه دی، روژه کې انساني ته ډېر روحاني قوت حاصلېږي، نفس کمزوري کېږي. دغه وجه ده چې عام خلک قرآن مجید تلاوت ډېر چې ډېر سپاره 2 سپارې 3 کولی شي، زیات نه شي کولی. رمضان المبارک کې کمزوري خلک یې 15 سپارې 6 سپارې 10 سپارې 15 سپارې بعضې پکې ډېر وي، هغوی د دې هم ډېر تلاوت کوي. دا هغه روحانیت دی چې دا خپل شهوت ختم کړی دی، نفس باندې کړی ده. الله شیطانان چې دي نو سرکه شیطانان الله پرې کړي دي. ځکه حدیث مبارک کې راغلي دي پیغمبر علیه السلام فرمایي چې کله د رمضان مبارک دا میاشت راشي فتحت ابواب السماء، خلو کړي شي د اسمان دروازې، وغلقت ابواب النار، بند کړي شي د جهنم دروازې، او سرکشه شیطانان دا قید کړي شي، دریابونو کې واچولی شي. نبي علیه السلام فرمایي دې لپاره چې زما د امت روزې خرابې نه. نو بیا خلک عبادتونه هم ډېر کوي، نوافل هم کوي، تهجد هم کوي، چاشت هم کوي، اشراق لمونځونه هم کوي، اوابین هم کوي. مخکې 2 سپارې تلاوت کوي، تفسیر د 5 سپارې تلاوت کوي، مخکې 10 رکعاتې نفل کوي، رمضان کې 20 رکعاتې نفل کوي، 40 رکعاته کوي،
منځوس کوي بعضې پکې سلي کوي دا د هغې برکت دی نو الله رب العزت چې د انسانانو ته د رمضان المبارک دا میاشت ورکړې ده نو دا پې د الله جل شانه یو لوی انعام دی چې انسانه 11 میاشتې تا څومره سرکشي کړې ده 11 میاشتې تا څومره ګناهونه کړي دي 11 میاشتې تا څومره زما د احکاماتو مخالفت کړی دی 11 میاشتې تا د نفس تابعداري کړې ده دا قرآن نه دی راوښتی ذکر ته نه دی کړی نیک اعمال دې نه دي کړي ستا دپاره اوس د بخښنې یو میاشت ده چې هغې ته رمضان ویلې کېږي دې رمضان کې ما ته سر ولګوه زما عبادت وکړه زه درنه رضا کېږم ستا هغه ټول 11 میاشتې چې کوم ګناهونه دي خطاګانې دي هغه د مغفور په دې میاشت کې ستا بخښنه نو دا د انسانانو دپاره د الله رب العزت د طرف نه یو لوی انعام دی او ګوره حدیث مبارک کې راغلي دي پیغمبر علیه الصلاة والسلام د رمضان مبارک دا میاشت راتله نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام به خپل لنګ مبارک تیغ کړو د لنګ مبارک تیغ کول دا کنایه ده د کثرت عبادت نه پیغمبر علیه السلام به پکې عبادت زیات کړو یا دا کنایه ده د اجتناب علی النساء د خپلو بیبیانو نه به یو وخت شو بس عبادت بیا به سړی یو وخت شو بیا هم عبادت زیات کړي نو د پیغمبر علیه السلام زندګي کې زموږ دپاره بهترینه نمونه ده لقد كان في رسول الله أسوة حسنة پیغمبر علیه السلام په زندګۍ کې زموږ دپاره یو بهترینه نمونه ده هغه چې موږ ابناء کړو دنیا به مو ښه وي آخرت به مو کله چې پیغمبر علیه السلام د رمضان المبارک دا روزي فرض شوې دا رمضان المبارک دا روزي په ابتداءً کې داسې نه وي الله جل شانه اختیار ورکړو تاسو کې چې څوک روزي نیولی شي نو هغه روزي ونیسي ایام المعدودات ویلي دي یو څو ورځې دي یا 10 ورځې یا یو کم 10 ورځې الله رب العزت پتا یو کم 10 روزي ونیولې او اعلان وشو د رمضان المبارک میاشت ختم شه او چا د اختر میاشت کلي ده او تا روزي یو کم 10 ونیولې او یو کم 10 باندې اختر شو الله رب العزت تعالی اجر د دې ورکړي پیغمبر علیه السلام نه کله روزي نیولې دي مدینه منوره کې یو کال یا دوه کاله درې شپې ونیسي نور ټول یو ټایم درې شپې ونیسي او که چا ده ووایي چې یاره یو روژه وخوړه چا چې ووایي ما یو روژه وخوړه یا راباندې دې مریانو یو روژه وخوړه نو دې نه 2 میاشتې مسلسل روژې نیسي شهرین متتابعین تاسو تکړه شئ شهادت وکړئ یا زموږ نفتو ووایئ چې موږ بیا تاسو ته اعلان کوو که نه کوو څومره حالات یې راته جوړ کړي دي مخکې نه جنینو اعلان کړي دي چې 25 تاریخ باندې جنینو رمضان وي ګیره خوري او د رمضان اعلان به ما له جنینو په واقع ودرېږي د لمونځ طریقه نه ورځي او د رمضان اعلان به ما له کېږي الله رب العزت زمونږ د صحابه کرامو په ذریعه باندې د پیغمبر علیه السلام لومړني شاګردان دي د هغوی په ذریعه باندې تابعینو ته علم را منتقل کړی دی تابعین نه تبع تابعینو ته تبع تابعینو نه متقدمین او متأخرین علما کرامو ته داسې دا سلسله راغلې ده څنګه چې د قرآن سینه در سینه را منتقل شوې دی داسې د حدیث سینه در سینه را منتقل شوې دی د پیغمبر علیه السلام حدیث مبارک هم دغه شانتې راغلي دي الله پاک داسې علما کرام پیدا کړي دي چې د هغوی قول خلک د خپلې زندګۍ نه محبوب ګڼي د هغوی حکم خلک وایي چې دوی ورته څه وایي د عین د دین مطابق وایي دوی د قرآن او د حدیث مخالفت نه کوي دونه باور خلک کوي نو هر څنګه حالت چې راځي په دین باندې به عمل کوو دین باندې به کلک اوسېږو الله رب العزت بمون تلاري كلاوي والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا الله رب العزت قرآن مجيد کی فرمائي سوچي زمون طرف تراتک کی مشقت برداشتي مون تلاري كلاوي مون تلار آزادي
موږ ته اسباب مهیا کړو په هغه لاره باندې د تګ. بهرحال رمضان مبارک د برکتونو ډکه میاشت ده. چا ته چې الله قوت ورکړی دی او دته عذر نشته، دی بیمار نه دی، معذور نه دی، دی مقیم دی، مسلمان دی، بالغ دی، عاقل دی، د باندې د رمضان مبارک د فرض ده. دی به د رمضان مبارک د روژې نیسي، فرض عین ده پرې. او که څوک د دې د فرضیت نه انکار کوي هغه انسان کافر دی. د مسلمانانو په مقبره کې به نه خفېږي، مسلمانان به ورسره رشته نه کوي، نه به ته رشته کوي، نه به ورته رشته ورکوي. الله رب العزت د رمضان مبارک دا میاشت زموږ دپاره د بښنې ذریعه وګرځوي. سبحان ربک رب العزة عما یصفون